عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغے زما کور ته راغی ډېر بد حالت کې و خبرې نه کولې چا سره زر زر یې اودس وکړو اودس یې وکړو مسجد ته ووتو وایي زه ورغلم مسجد سره چې کوم جوخت دیوال زما د کمرې لګېدلی هغې ته مې څه غوږ کېښودو لاړ منبر ته وخوتو خلک یې راټوکله خلکو ته ویل یا ایها الناس اے خلکه ان الله عز وجل یقول اللہ رب العالمین تاسو ته فرمائی حدیث قدسی ہوتی ہوئے اللہ عز و جل تاسو ته فرمائی مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر امر بالمعروف کوئی نیک عام کوئی وانہوا عن المنکر منکرات بند کئی منکران ختم کئی من قبل ان تدعونی مخکر دینا چی بیا برات دعاگانے کوئی دعاگانے برانا غاری فلا اجیبکم دعا بدل نقبلو وتسألوني فلا أعطيكم سوال بكوي نبدركم دلا وتستنصروني فلا أنصركم مدد بطلب کوئی مدد بدر سرنکوما پخبر اندازہ ورگوئی تاسنن ابن ماجہ کے دا حدیث سے یہ حدیث امام احمد نقل کرے پخبر اندازہ ورگوئی سمر پا دعاگانو زمن زارش نشوا آنے کان خلقم دا دی بدانو خلقو دا دی گمراہان دا گمراہی پوجبانے دا نیکانو خلقو دعاگانو کار پری خیرے مان بغواړی نه به در کوم دله مدد بغواړی نه به کوم مدد د سره نیکو باندې پابندي لګي د دین په کار باندې پابندي لګي ګناهونه هغې ته ازادي ورکېدلی شي کلن یو سړی په خپل ځای کې په خپله علاقه کې په خپله ځمکه کې سینما جوړوي څوک انکار نشي کولی حکومت هم د هغې سایډ کوي دا جمهوریت دی هر سړی خود مختاره دی څوک چې په خپل ملکیت کې څه کیا کولی شي لیکن که چېرته د الله د دین مرکز جوړېږي که مسجد جوړېږي هلته د الله او د رسول خبره کېږي چې دا بند کوي دې نه فساد خورېږي دلته دا نوی دین راوړلی شوی دی دا بند کوي افسوس او صدا افسوس په داسې مسلمان باندې په داسې مسلمان هزار بال لعنت دی چې چېرته خپل زوی ته نشي ویلی چې تا دا ږیره ولې خرې خپل زوی ته نشي ویلی چې ته چرس او سګرټ ولیسکې لیکن که چېرته دین کار یې کاوه او په مانځه کې د نبي صلی الله علیه وسلم یو مظلوم سنت رفع الیدین یې وکړو نو سې بالا دا بند کوي یو سړی وایي دا بند کوي حکومت هم به د هغې سایډ کوي عوام به م راوځي ډېر شرم پکار دی داسې خلکو لره مسجد باندې پابندي لګي ولې یاره جي دلته دا نوی دین یې راوړی نوی دین څه شی دی بخاري مسلم بخاري مسلم نوی دین دی